من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، نن زمونږ دا احتجاج په پرون چې په پېښور کې کومه واقعه شوې ده او هلته کې په یو پولیس تاڼه کې د یو شهري سره چې کوم انسانیت سوز او کومه د بربریت کومه واقعه شوې ده، نن د تحصیل بار اسوسییشن واړی د ټولو وکلانو جنرال باډي میټینګ وشو او په هغه میټینګ کې موږ د دغې واقعې پرزور مذمت کو او د دې خبرې وضاحت کو چې د خیبر پښتونخوا پولیس کم چې د دې پاکستان د نورو صوبو د پولیس په مقابله کې یو ماډل پولیس هغه ګڼلی شي او د هغوی د تیر شوي څو کلونو راسې د دهشتګردۍ په حواله سره چې د هغوی کومه قربانۍ دي، کم شهادتونه شوي دي، نو نن د پېښور د یو څو پولیسوالاو چې د هغوی د ذاتي پیل د وجې نه نن د خیبر پښتونخوا پولیس په مکمل توګه د هغوی هغه ټولې قربانۍ، د هغوی هغه ټول کارکردګي، د هغوی هغه مثالیتوب نن چې کوم دغه یو کوېسچن مارک په هغې باندې ولګېدو. لہذا موږ د خیبر پښتونخوا د پولیس د مشرانو نه، د خیبر پښتونخوا د انتظامی مشرانو نه، د وزیر اعلی نه، د خیبر پښتونخوا د پېښور های کورټ د چیف جسټس نه، د سپریم کورټ اف پاکستان د چیف جسټس نه او د دې ملک د وزیر اعظم نه دا مطالبه کو چې کومه دغه خلک چې هغه سپیسیفیکلی په دې واقعه کې هغه ملوث دي، د هغوی خلاف دی باقاعده طور کاروایي وشي، د هغوی خلاف دی د قانون مطابق کاروایي وشي، د هغوی سره د هم انصاف وکړی شي او هغه د انصاف کټېرې ته عدالت ته راوستی شي. عزتمندو، موږ دا خبره کوو چې دا یو جمهوري ملک دی، دا د اسلام په نوم جوړ شوی ملک دی او دغه کم کار چې شوی دی دا نه جمهوریت سپورټ کوي، نه د دغې خبرې چې کوم دی زموږ مذهب اسلام اجازت ورکوي، نه د دغې خبرې د انسانیت اجازت ورکوي. لہذا دا انتهایی ظلم شوی دی، دا بربریت دی، دا د سټون ایج چې کومه خبرې وي دا په هغې کې هم نه وي. د واړی بار اسوسییشن جمله وکلا د دغې خبرې په ښکاره ټکو کې غندنه کوي، مذمت کوي او د اعلی چارواکو نه کوم چې ما مخکې چې دی نو د هغوی تذکره وکړه دا مطالبه کوي چې فوري طور دي د دغه خلکو دغه سپیسیفیک چې کومه کسان دي د هغوی خلاف د کاروایي وکړی شي. ځکه پکار ده ځکه پکار ده چې که دا ونه شي نو د دې سره به د پوره پولیس فورس د پوره صوبې پولیس فورس چې کوم دی په دې باندې به اثر پرېوځي. موږ دا نه غواړو چې زموږ په دې مثالي پولیس باندې او په دې ښه پولیس باندې کم چې د دهشتګردۍ خلاف هغوی دغه ورکړي قربانۍ ورکړي دي د هغوی په دغه باندې سزا راشي. لہذا چونکې موږ مزید دا مجمع ډېره زیاته غټول ځکه نه غواړو چې دلته کې تاسو ګورئ پینډیمک دی د دې کرونا وایرس په وجه باندې. لہذا موږ د خپل پروګرام په دې ځای کې باندې ختمولو نه مخکې زه د میډیا د ورونو، د سیول سوسایټي د ملګرو، زه د پوره وکلا برادرۍ د ملګرو شکریه ادا کوم چې هغوی ډېر په لنډ وخت کې راپاڅېده او د دې خبرې د خپل انسانیت، د خپل مسلمانۍ او د خپلې برادرۍ هغه کارکردګي او هغه خبره وښوله او دنیا ته به موږ دا ثابتوو چې کله هم په دې ملک کې د رول اف لا خلاف ورزي کېږي، د کانسټیټیوشن خلاف ورزي کېږي، ظلم کېږي، موږ وکلا برادري به د دې خلاف ودرېږو او کاروایي به کوو. زه ستاسو د ټولو چې کوم دی شکریه ادا کوم د خپل بار اسوسییشن د ټولو ملګرو د طرف نه، د میډیا د ملګرو، د سیول سوسایټي د ملګرو او امید لرم چې دا کومه عمل شوی دی د دې خلاف به زموږ حکومت او زموږ پولیس چې کومه اعلی حکام دي هغه به کاروایي کوي او دا خلک به کې پر کردار ته رسوي. والسلام، ډېره مهرباني.